لکه مخکې سي ما درته ویلې چې نن 1 مئی ده، 1 مئی یعنی 1 مئی مزدور ډے، لیبر ډے په ټوله دنیا کې ګران اردوونکو دا ورځ مانځل کیږي، د مزدورانو ورځ. او دا ورځ ولې مانځل کیږي؟ او مزدور ته کم حقوق حاصل دي او کم نه دي حاصل؟ مزدوران نن سبا څنګه دي او پخوا څنګه ولو؟ په دې ټولو شیانو باندې به نظر اچو. لما سره زموږ په سټوډیو کې د سنو بلوچستان موجوده دی د کنزیومر رائټس سوسایټي مشر نظر محمد بړیچ صاحب. ویلکم ورته وایم د زړه له کومې زموږ په دې سټوډیو کې د نن په دې پروګرام کې ډېر اهم پروګرام دی. نو نظر محمد بړیچ صاحب راځو، یو خو هیستوري څه ده؟ دا ولې لمانځل کیږي؟ دا د مزدورانو ورځ ولې لمانځل کیږي؟ دا څه هیستوري لري؟ کلی شارټلی دې باندې ته نظر واچي، بیا راځو سي سرکاري ملازم او خوار در پدره پروډونو باندې مزدور د دې ترمن څه فرق دی او څه مراد دي؟ ډېر مننه وطنیار صاحب. دا د انساني تاریخ چې کله انسان د غارو سره د ډبرو د ژوند سره د زراعت په خوا باندې رالی، نو دلته جاگیرداری د نظام سیستم وده وکړله. استحصال د دا ځای د انسان شروع شو چې کله انسان د سرمایه‌دارانو د جاگیردارانو په قبضه کې مزدوران راله. بیا آهسته آهسته دا خبره تله د صنعت خواته، نو چې کله صنعت کارخانه او فیکټري او داسې بل شی په وجود کې رالی، نو دلته مزدور لیبر هم په دې شیانو کې لازمي خبره ده چې دا یو فیکټري د یو سیستم د یو نظام لوی ذریعہ یا پرزه چې دغه مزدور کېدای شي چې کار به د الته کوي. په 1880 کې د شیکاګو چې د نن ورځ ټوله دنیا کې جوړیږي، په دې باندې د شیکاګو د مزدورانو نو په هغه شپو کې 18 غنټې 20 غنټې د مزدور سره په کارخانه کې یا د په بزنس کې د سر به کار اخیستل کېدی او اجرت به دته د هغه اجرت نه ملاوي په کوم چې به د بچیانو یا د کور روزګار یا زندگی یا خوشحالي به کېدله. نو په دې باندې مزدورانو خپل جدوجہد شروع کړي. نو په 1880 کې په شیکاګو کې په امریکا کې په دې باندې د ریاست لخوا تشدد وسو، ګولیان و چلیدل چې په دې کې څوک 12 مزدوران یادي چې هغه په حق ورسېدل، په هغه ځای کې مړ کړ. نو د هغه ورځې رایسي مزدورانو بیا په ټول دنیا کې د دې یو مومنټ یو تحریک شروع شو. نو ټول دنیا اخر په دې مجبور کړل سو چې بیا د مزدور ستبه 8 غنټې د سرکار اخلي، د 20 غنټې په نسبت باندې د مزدور د څه د حقوقو تعین وسو. بیا چې کله اقوام متحده په وجود کې رااله، نو اقوام متحده د دویم جنگ عظیم بعد اقوام متحده د لیبر لاس قانون تصدیق کړي، جوړه کړي او په ټوله دنیا کې دا 1 مئی چې په کومه په شیکاګو کې د شهیدانو د دې چې کوم ورځ وا هغه د دې په نامه باندې کړله او د هغه ته یو لیبر لاس جوړ کړي چې ټوله دنیا د دې پابند کړله چې 8 غنټې به د مزدور سره کار اخیستل کیږي او د تبا یو مخصوصه معاوضه ورکول کیږي چې د بچیانو هغه کې د کور د فیملی د صحت د روزګار د تعلیم د ټول شیان سکیورټي به ورکول کیږي. نو ځکه دا ورځ په دې ورځ په منځل کیږي چې په ټوله دنیا کې مزدوران د خپل ورځ تجدید هید کوي چې د مزدورانو د وینې په برکت باندې نن د مزدورانو کړي نو په محله داسې و چې 20 غنټې 18 غنټې وکړ کېږي. بالکل ډېر ښه خبره تا وکړه. په دنیا کې سکله د شیکاګو او د تاریخي واقعیت څخه دا پیښه ده د مزدورانو په ټوله دنیا کې بیرغ سکم ولی هغه سپین ولی د شیکاګو د واقعي بعد دا بیرغ سکم دی نن په ټوله دنیا کې د مزدورانو سر بیرغ دی دا ولی هغه خو د بنیادی تور باندې مزدور خو پر هم د سپینو د سور په ټوله دنیا کې خپل یو کنسپټ تصور دی. نو کله چې دا مزدورانو د دې شهیدانو ویني توي شوې د دې په برکت باندې نو دا د یو مزاحمتي د بدلون د انقلاب یو نقشه ده چې سور رنګ چې دی دا د بدلون د قربانۍ د جدوجہد د سټرګل نقشه ده. نو ځکه په ټوله دنیا پر دې متفقه ده چې جدوجہد وکړو، مبارزه وکړو او مزاحمت وکړو، د ظلم په خلاف आवाज پورته کو، چیرې چې هم د ظلم
په خلاف आवाज پورته کیږي دغه به جنډۍ به هم سره وي او په هغه کې چیرې د انقلاب خبره کیږي یا چیرې د بدلون خبره کیږي یا چیرې د مبارزې خبره کیږي نو الته به سور رنگ دغه یو علامت په تور باندې په ټول نړۍ کې چې دغه ښکار شوی دی او خلک د علامتي په تور باندې د سور رنگ چې دغه د ځان کوي. نو بالکل ګرانو کتونکو تاسو واوریدلو سپین بیرغ ولې لیکن د 1 مئی د شګاګو د سانحې په ورځ د پخپلو وینو باندې هغه مزدورانو د سپینه جنډا سره کله او نن په ټوله دنیا کې سره جنډا ده. نن په ټوله دنیا کې لکه نظر صاحب سی ویلې د مزدورانو څخه 8 غنټې کار کم دی اخستل کېږي خو مزدوران نن هم په ډیر بد حالاتو کې دي. نو راځو ولې دی خواته نظر صاحب لښکره کتنه کوو سرکاري ملازم او یو مزدور د دې ترمنځ فرق څه دی؟ بیا راځم یو بل سوال. مزدور خو بنیادی تور باندې دغه داسې مستقله پرمننت یو جاب نه وي ارزي تور باندې وي چې د کله ارزي تور د کېږي یا د ریټایرمنټ یا د پنشن د مستقبل د یو شی نه وي لکه عام خلک چې موږ روزانه ولا په اصطلاح باندې ورته استعمالو. بل سرکاري ملازم چې هغه ډپارټمنټ د پابند دی چې د میډیکل د بچیانو د تعلیم او د روان د پنشن د شیانو چې هغه پابند وي هغه مستقل ملازم وي چې پرمننت ملازم ورته ویل کېږي. بل مزدور چې هغه روزانه والا دی هغه ارزي تور باندې د کار سره کار پوری تعلق لري نور دغه مستقبل چې دی هغه محفوظ نه دی سیو نه دی چې مرتویل سو نو دا ملازم خو کم از کم دومره دی چې هغه د روان پنشن یا ریټایرمنټ د شاند ته ملاويږي د تحفظ لپاره د بچیانو لپاره بلکې د بچیانو کوټه وي چې چیرې ملازمین د سرویس دوران مرسي وفات سي د ځوان زوی بیا څوک هغه ته ملازمت ورکړي جبکې د مزدور ته دا یو شی چې هغه بیا زموږ په معاشره کې مزدور چې دی هغه ډېر چې هغه ان ريجسترډ دی. اوس مزدور ست په کارخانه کې ډېر داس کارخانه ست انټرنیشنل یا نېشنل چې پاغه کې مزدوران مقاعده ريجسترډ دي د سوشل سکیورټي دا ټول شیان کوي خو په پاکستان کې بعد موږ دا شان ډېر کم دي بالکل نه ونه کې برابر دي. نو نظر صاحب تا خبره وکړه سرکاري ملازم مرات حاصلوي چټیانی دته ملاویږي د اختر چټیانی د چیش چټی د چیش چټی د پمیاس په کال کې دومره وخت کم نه ته دا چټیانی کولې سي د هر څه مرات دی بیا پنشن دی بیا جی دی بیا بینولند فند دی بل محفوظ دی سیکور دی خو لیکن هغه مزدور چې په سړکونو باندې سهار ماښام دی لګیا دی بیلچه وي هغه مزدور سي جاړو وي هغه مزدور سي د هوټل ټیبل صفا کوي هغه مزدور سي دی موږ ورته ای بار والا ورڅ چای راوړه په حقارت پستر غبانی ورته ګورو داسي هغه مزدوران سي هغه په باغونو کې کار کوي مالیان دي چوکیداران دي نور سدي دغه आवाज به څوک جوړی شي. نن 1 مئی باندې سکم आवाज پورته کیږي سرکاري ملازمین جلوس را باسي هغه خپل مطالبات پیشي خو لیکن دغه مزدوران سیدا عام مزدوران دي ننم نه دي خبر سیدا نن ورځ د دوی د او دوی نه را پورته کیږي نو دوی د لپاره به आवाज څوک پورته کوي؟ نظر صاحب وطنیار صاحب په دې کې ګوره ډېر شیان دي اوسې دغه د چې ملازمین چې درڅو پوری په دنیا کې چې کوم ټولنه متفقه سوي نه لکه د شیکاګو ورځ جوړل کېږي په دې کې خو څوک یو ګروپ یو داسې خلک یو مومنټ تحریک یې وچلوي قرباني ورکړه د سپینه جنډا په سره جنډا بدل کړله وینې تو کړي نه دی ته د حق ورسوي. بعضو ملازمین چې هغه متحد دي د یو یونین دي د ادارې سره رجسټرډ دي نن هم په پاکستان کې په بلوچستان کې ډېر څه قوانين ساده د سوشل سکیورټي لیبر لاس چې په کوم هوټل کې ملازم تا د هوټل خبر وکړه اته کې دا هوټل به رجسټر دی د دې هوټل ملازمین و بقاعده میډیکل چیک اپ ته د هوټل مالک د ذمہواری ده چې د صحت خیال بساتي د سوشل سکیورټي په سرکار کې جمع کی بیا د سرکار داسې ادارې ست چې هغه د صحت او د دیني شان داسې شروطي ورکی چې هغه د علاج بدلته کی یا یو ملازم دی هغه خدای نه خاصه په دې دوران کې د اڅي شکار سي خاص کړه زموږ د کولی ماینز کې دغه د پغه کې خاص فکس دغه ورته شي چې دلته ملازم که صاحب
په کان کې دلته په حق ورسېدی یا په دماکه وسو بلاست وسو دې ته به د مالک لیز د کوم د کان مالک چې دی یا د کمپنۍ مالک دی هغه ته خاص کمپنسیشن ورته شي دی مراتب ورته شي دي چې د مړي کور خاندان ته به دومره پیسې ورکړي خو دلته قانون دومره کمزور دی چې په دې شیانو سره د خلکو ځان ایستل دي مزدور متحد نه دي مزدور متحده پلیټ فارم نه لري سرکاري ملازم د عام مزدور خبره ته کې کنه لکه ما ذکر وکړي دا متحد نه دي دوی کې تحریک نشته دوی کې تنظیم نشته نو ځکه دوی مسلې هیڅ شي نشته د دې ژغ راسي مصر ژغ دي چاته نه پوری پورته کړي نه دي چې د بغوانانو خپل مسله ده د هوټل والا د خپل مسله ده په کارخانو یا په کوچني دفترو کې چې کار کوي پرایویټ لیبرز دي دا خپل مسله ده چې دا پرایویټ سېکټر دی هغه پر سر باندې دا شي تر راځړولې د کتا ژغ وکي ذاته د نوکری باسم نو کدا دا چې مضبوط شي دا یو ډېر لوی غټ جديت غواړي قرباني غواړي بیا د سپینه جنډه چې د پسرو سره جنډه بدلول غواړي چې د دې د څو پوری ژغ نه پورته کړي قانوني جنگ نه کړي جمهوریت جنگ نه کړي دا خو څوک د سر اوریم دا خو استثالي معاشره ده چې هغه 2 روپۍ مال راځي د مزدور کا وینه تویږي کې خلت تویږي زب غټم د دینه غټ د ته خپل روزانه ورکو ما پر د ډیر لوی احسان کړی دی جبکې په ګرځ دنیا کې لیبرز بقاعده چې په هر اداره کې کار کوي البته بقاعده رجسټریشن دغه کیږي دغه د ټول سکیورټي د ژوند د لایف د سکیور کیږي د کمپنۍ د دې ذمہواری هغه کډيري کلجی هغه دغه سره تعلق نه لري خو ګورنمنت اف بلوچستان یا پاکستان د لیبر لا تخپل خاص ویټیج شدی چې مزدور کو په کارخانه کې کار کوي هغه ته د میاشتې دومره و 10000 د 8000 روپۍ دا به لازمي ورکی دا ورکی خو زموږ په صوبه کې دا نشته بالکل مزدور ته پاره څوک आवाज نه پورته کوي نن د مزدورانو نړیواله ورځ مازل کیږي راسي ماوتا د عام مزدور سیدغه आवाज نشته دغه आवाज جوړ سو نظر محمد بړیچ صاحب د کنزیومر سوسایټي مشر لمسرا سنو بلوچستان کې شامل ولی د یو جهان مننه